د میچنیګیټ تاڼې په حدود چولي پایان کې یو کس وژل شوی دی. وجه چې کوم ده هغه دي د ځمکې تنازع یاده کړې ده او په دریو ملزمانو باندې دعویداري کړې ده. دې حوالې سره چې کوم اف ای آر درج شوی په هغې کې مدعي دی نور زمان ولد گلزار سکنه چولي. د رپورټ درج کړی دی او میچنیګیټ تاڼې پولیس ته یې ویلي دي چې یاره څه کسان دي هغوی سره د دې جایداد تنازع را روانه وه او هغوی سره نن د دې جرګه هم وه. دی وایي کله چې دغه خلکو سره دې جرګه وشوه نو دی او د ده ورور دی اختر زمان وایي موږ دواړه وروڼه لاړو کور ته. بیا چې لږ ساعت پس راووتو نو دغه کسان راته بار ناست وو. د مدعي وایي چې نور زمان وایي چې لکه زه او زما ورور اختر زمان څنګه چې د کور نه راووتو نو د مسلح کسانو په موږ باندې ډزې وکړې. په دې ډزو کې اختر زمان چې کوم دی دی لګېدلی دی مړ دی. د اختر زمان عمر تقریبا 36 سال دی. بیا ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره د میچنیګیټ تاڼې پولیس وینا ده چې هغوی د دریو کسانو خلاف د رهزنۍ اف ای آر درج کړی دی او د هغوی د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل نو د مدعي په اف ای آر کې ویلي دي چې د ملزمانو سره د هغوی د جایداد تنازع را روانه ده او همدغه حوالې سره نن د دې جرګه هم شوې وه او جرګې نه پس بیا چې دوی کله کور ته تللي دي او بیا لږ ساعت پس راووتل نو بیا پرې دا ډزې شوي دي.